ګلاب پروت و مخه او موږ به مخې ته ولاړو مخې به راته ځای ګلاب پروت و او په خدای تعالی یقین به راشي په ولاړې مو سجدې کړي وي مخې به ځای ګلاب و بیخي مې بندې ته اول ته خلکو نه موږ تپوس کړی عکسیانو والا چا چې شل کاله شوي 20 کاله چې د 20 کاله کې مې داسې سړی پکې صدقه کوي دغه کوي دا کنټینرې به د اوبو وې د خوراکونو به هر څه دې بند کړي دونه اوه اته ته 12 میله موږ پیدل په لمر کې تللي وو دا د اوبو دره کړه د روغ شو هغه خو نور د خدای کور دی هغې کې خصوصي څه کمی نشته او حقیقت دی چې حج د سختۍ دغه دی خو دا یو سختي خو هغه قدرتي ده چې ډېر خلک یې د خدای تعالی مخلوق دي یو بې انتظامي دا درېیم څه ته به خلک ورسولو د خانه کعبې مبارک او ته په خدای تعالی یقین وکړه چې دا عام پکې نشته نور څه بندوبست ورسې که د ګرمۍ نه د دغه نه خدای پاک دې ورته هدایت وکړي په هدایت په خدمت کې دی او د پاک ځای په خاطر د خدای لرې کړي او وایي به یې خدای ځکه چې ټول راجي ورته خیرې کړي نو هغه خواصې خو ډېر مبارک ځای دی ډېر روحاني ځای دی الله پاک کور دی د هغې نه لوی په لوی د عظمت او د دغه په بل شي مبارک دا خلک بس ایمان چې دغه ده پکې چې د ادب د وجې نه دغه د وجې نه دغه نه کوي دا ده چې د دې ظالم د وجې نه دې سړي 15 کاله پس نه ختموي چې ده کوشش وکړي ختم کړي اسلامي ممالک په دې باندې اکشن نه اخلي اسلامي ممالک ته د روایت داخلي اسرائیل فلسطین سره څه کوي ایمان خلکو نه تللی دی ټول ایمان کې دی دا زموږ جمیل اوس نوی پیغمبر را نه وته چې جهاد کولی شي انتظامات 15 میله خلک پیدل ګرځېدلي دي دا دونه لوی دي ته خدای پاک مسایل ورکړي دي دا پکار ده چې په کیلومیټر پس یو د دمې ځای جوړ کړی وی سوری یې 2 کیلومیټر لرې دلته مو دی که یو 2-3 فلان یې پټوخه پسې نافوس سره د کنټرول داسې تکلیف کې دا دې رحم وکړي دلته خو 3 کاله مخکې اخراجات چې ټول دیوال څخه راځي لګیږي دا هم دې سلسله کړې دي چې تنګول دي خلک دې حج ته نه ځي پاتې دغه سم دا د خلکو دا د ذهني د خلکو دا تکلیف ورکول چې خلک بیزاره شي دې ځای ته نه راځي دغه کېږي شعر ناپرسان ما دا ته ووایم چې دا اوس د دې په جومات خالي پروت دی او زه دلته خلک را بند کړم او داسې ودروم ما چې دا څنګه مونږ ولاړو قسم دی که د سجدې ځای راپورته او مخې ته راته ځای خالي پھر سے ڈر عالمی سازش کاری دا چې کې سازش ته نور څه دغه هو چې زما کوم بادشاه دی زما دایي چې وه هغه یهودڼه وه زما تربیت هغې کړی یو صاحب حکومت پاکستان نظامات څنګه په دغه کې دي حدیث رسول الله صلی الله علیه مبارک چې اخر ورشي دا خانه کعبه هم خلک کړی دلته مسلمانان کله به وایي شرک دی شرک دی په دې به را باندې کې دا خدای وایي یو صاحب دا پاکستان حاجیانو په سعودي کې د پاکستان انتظامات څنګه حکومت پاکستان طرف څه انتظامات پاکستان مګر دا په ټول وکړه دې په لسه تبدیلی هغه دا هغه ورځ د ورځ د شوي شمال ملنګانې خیر خواهان دی هغې به شي پخواني چې د پاکستان خلک او هغې نه د دنیا خلک یادېدل سعودي عرب او پاک سرزمین باندې تیټر سینماګانې کولاک شوي دا چې دی د حالت هغه دغه چې دی خو دا ټول څیزونه ختموي لګیا دی دې دغه کې په شرابو باندې پابندي وه سینماګانې دا کیسېوګانې دا هر څه راووتل او د هغې اوس ټوله توجه په جده باندې ده دې د ایران ښار دی که څه شی داسې به جوړوي دغه کې نو څو کاله پس به اوسه پورې په عیسایانو یهودیانو په دې خلکو باندې پابندي وه د حرم حدودو کې هغې کې مندر هم جوړ شو بالکل هغه بندر پکې جوړ شو او بس الله دې رحم وکړي اخر وخت هغه خوشحالۍ به دغه کېږي بس اخر وخت د دې حالات کې امت مسلمه ته څه پیغام ورکوي پیغام خو بس دا دی چې خدای پاک زموږ کې د لا اله الا الله محمد رسول الله ویونکي خو به 2 اربه کسان دي
دا الله تعالی موږ سره وعده ده که تاسو ودرېږئ زما په دغه باندې زه به تاسو ته فتح درکړم او زه به تاسو ته هر څه درکړم په تاسو کې دغه ځای نه بیا به نور خلک ګورئ نن تاسو به نه ګورئ په دې ملک کې چې څومره فتنې راغللې څومره دغه راغله بله ورځ ما په فیسبوک چا دغه ورکړی و هغه دا ویلي چې په 1300 سال کې دونه محدثین او دارالعلومونه دونه دغه نه دي جوړ شوي څومره چې د انګرېز په 100 کاله کې جوړ شوي دا په قسم قسم کسان یې راوستل خلک دا اوس دا تبلیغیان دي اوس بس په دغه خبره ده د جهاد د دین مخالف لوی لوی ګیرې ورکړي او ګوره چې یا رسول الله دې ووایي نو دا شرک په مانځه کې مونږ وایو چې ایها النبي سلام دی پتا یا رسول الله او چې زر لکه زله ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دې ورسره نه ویلې په مسلمان کېږي نه نو او چې هغه ته د هغه نوم ته چې ته د کفر او د شرک نسبت وکړې نو مسلماني چېرته پاتې شو دا چې موږ ذلیل او خوار یو خو دغه وجه ده او څه بله خبره رسول الله صلی مبارک حدیث دی چې دین چې کوم دی دا ټول ادب دی چې په ادب کې زموږ د مشر صاحب رحمت الله علیه دوی چې زموږ د کومې پورخانې نه دا سلسله راوړې ده دوی مبارکو به فرمایل چې بچی ما د خپلې پورخانې نه خدمت او ادب راوړی چې ادب په سړي کې نه بس ختم شو هغې کیسې دي دا اوس په رسول الله صلی الله باندې اعتراض په هر څیز باندې اعتراض په قرآن باندې اعتراض او دلته کې اوس یو خدای والی دی دا مفتي منیر شاکر تاسو به اورېدلي رسول الله صلی الله ته کنځلې مور او پلار ته یې کنځلې مولایانو ته داړه او دلته یو یهودي دی هغه بیان ورکړی دی که مونږ اسلام ختمول غواړو نو اوله ټیک به مونږ په احادیثو باندې کوو چې دا حدیث داسې دی او دا داسې دی په بیبیانو پسې خبرې نو بس خدای دې مونږ کې غیرت پیدا کړي او آخر وخت دی بس آخر زمانه ده الله دې زموږ د ټولو ایمانونو حفاظت وفرمایي او خدای پاک دې په موږ باندې خپل کرم احسان وکړي ورنه پیسه ټول هغې سره ده وسایل هغې سره دي دا زموږ د خپل پاکستان حال وګورئ دا اوس 309 چې دی نو 3000 دی او چې 301 شي نو 8000 شو همداسې چې مونږ ټول په موږ په صوبه باندې په اربونو ټنه دغه تانبه یوړله چې چېرته وسایل دي فوجیان راځي وایي دا دغه دی او بله لویه خبره ته وکړم ما درته ویلې وختي کې به یې پوره نه کړي زمونږ دا والد صاحب چې دی د په 5 جنوري 1960 باندې د اکسیډنټ کړی د دې مبارکه پختۍ ماتې وي بالکل ټیک ټاک او بیا د غلام فاروق صاحب د دې مرید و نو دی بیا ورځ تر ورځ خرابېدو چې بیا هغه ورته د بار نه چې د دې په سیمج کې ایوب خان به ورته تلو ډاکټر ولی خان ورسره و چې هغه ډاکټر راوستو نو هغه سر وخوځولو علاج یې ټول غلط شوی دی د دې چې د زخم علاج یې کولو د درد علاج کولو د ده هغه پښتو کې بیا پیټ شوی دی د هغې د وجې نه شهید شوی دی دیم دی د پښتو باندې دا سیاسي قتل دا ټول چې کم داسې لږ ډېر چا کې د مذهب او کم ځای ورته ښکاري چې په دې کې د مذهب دغه دی هغه ختمېږي هغه صرف دی ٹھیک شو جی مہربانی